آئنسٹائن جس نے ایٹم بم بنایا کم وقت. اچھا. انسانیت تباہ کرتا. یہ پڑھ رہا تھا تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا. یہ جرمن تھا، پھر منتقل ہو گیا تھا کیلیفورنیا، ہیوسٹن. تو یہ پڑھ رہا تھا تو ایک طرف پڑا تھا گلدستہ، تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا کہ یہ کھانا کھا لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دو، میں کھا لیتا ہوں. اچھا. تو کتاب دیکھتے دیکھتے ہاتھ بڑھا کے کھاتا بھی رہا اور پڑھتا بھی رہا. اچھا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی آئی تو اس نے کہا تو نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا میں نے تو کھا لیا. کہ یہ دیکھو ایسے ہی پڑا. اس نے دیکھا تو کھانا. تو کہا پھر میں نے کیا کھایا ہے؟ سامنے گلدستہ تھا وہ سارا کھا گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا. اچھا. السلام علیکم ملګرو، زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان. دا ویډیو کمپلیټ وګورئ. دی ویډیو کې علم څومره زیات ضروری دی د یو مسلمان لپاره، د یو انسان لپاره، د سړي لپاره، زنانه لپاره. د علم اهمیت څه شی دی؟ دا ویډیو کمپلیټ وګورئ. د مولانا طارق جمیل صاحب دا وړوکی غونډه بیان هم دی او زه پکې در سره خپل خبرې هم شیر کوم. نو راځئ دا ویډیو کمپلیټ وګورئ. تمہیں پڑھتے پڑھتے پیچھے گوشت کی خوشبو آتی ہے، مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. تمہیں خاک علم آئے. والدین سے کہتا ہوں اب یہ اے پلس اور اے اور بی اور سی اور او لیول اے لیول یہ کوئی علم نہیں ہے. ہاں. علم عقل کو بیدار کرتا ہے، بالکل. سمجھ کو. وہ علم پاکستان میں ہے، پوری امت میں کوئی نہیں. اندھا دھند تقلید آ رہی ہے، جو وہاں سے آ جاتا ہے اس کو اپلائی کر دیتے. تو بچوں، مجھے پتہ ہے ہماری تعلیمی ادارے صرف کاروباری ادارے ہیں. بالکل. ان میں تعلیم نام کی کوئی شے نہیں، صرف کاروبار ہے. لیکن میں صحیح بات تو بتاؤں کہ ہم علم سے خالی ہیں. ہماری نسل علم سے خالی ہے. صرف ڈگری کا چکر ہے کہ ڈگری لگ جائے جی میں مرضی لگ جائے. تو جو قومیں علم میں فقیر ہوتی ہیں وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتی. بالکل. یورپ ذلت کی پستیوں میں تھا اور 3 صدی انہوں نے اپنی نسلوں کو کھپایا اور آج وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اپنے علم کی طاقت سے. بالکل صحیح خبر ہے یار. اور ہم صرف پیسے کے چکر میں، پستی کی انتہا میں، سوائے اپنے پیٹ کے کچھ نظر ہی نہیں آتا کہ کچھ قوم کو دے کے جائیں، کچھ انسانیت کو دے کے جائیں. بالکل. مولانا طارق جمیل صاحب وایي چې یورپ په علم کې، په تعلیم کې ډیر زیات مخکې تللی. په څه وجه تللی؟ ادر سره زه یو شاړ غونډې بیان دغه کوم چې یورپ ولې مخکې تللی. زمونږ قرآن شریف کې څومره ډیر زیات علم دی دا یو مسلمان نه سټډي کوي. څومره انګریزان ساینټسټ چې کوم دي، یهودیان دي، ټول کافران ساینټسټ چې کوم دي، ای زمونږ قرآن شریف سټډي کوي او هغې نه علم اخلي. او زمونږ مسلمان ساینټسټ چې کوم دی، موږ مسلمانان قرآن شریف نه سټډي کوو. زمونږ قرآن شریف کې دومره ډیر زیات علم دی چې دا قرآن شریف څوک په ترجمه باندې ووایي نو هغه له د نور علم ضرورت نشته. 1400 سال مخکې قرآن شریف کې چې الله پاک څه بیان کړي دي هغه نن سبا لګیا دي. 1400 سال پس دا دي اوس ساینټسټ لګیا دي په هغې باندې ریسرچ کوي، څه پروف کیږي او څه نه پروف کیږي. ډیر ساینټسټ داسې وو چې هغه وایي چې د دنیا دا کوم سیسټم دی دا یو اټومیټک سیسټم دی او د دنیا چلولو والا څوک نشته. هغه هندوان ساینټسټو، یهودیانو، ای الله پاک نعوذ بالله نه منلو. ای وی دا یو اټومیټک سیسټم دی، شپه په خپله راځي، روز په خپله راځي. ای چې کله ریسرچ سټارټ کو نو ای له پته ولګېده چې دې دنیا چلولو والا څوک نه څوک شته. خو انګریزانو، هندوانو، یهودیانو ای دا نه ویل چې الله دی، صرف یې دومره وویل چې څوک نه څوک شته. بیا یو بل ساینټسټ د هغه نوم ما نه هیر دی چې هغه مسلمان هم شو، د قرآن شریف سټډي کولو نه پس مسلمان شو او هغه وویل چې بالکل د دې دنیا چلولو والا صرف اور صرف یو الله ذات دی. نو خبره دا ده چې قرآن شریف کې ډیر زیات علم دی، قرآن شریف کې د حد نه زیات علم دی، خو چې موږ مسلمانان دی قرآن شریف له توجه ورکو او دا قرآن شریف سټډي کو په ترجمه باندې. نو علم حاصلول خو د هر مسلمان باندې فرض ده. خو حدیث نم ثابت دی، حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم حدیث ته صحابه کرامو له ویلو چې چېرې د علم لپاره تاسو له د چین ته راتلو ضرورت راشي نو ورپسې ځئ. د چین مثال یې ځکه ورکولو هغه ټایم کې سعودي عرب او د چین منځ کې ډیره زیاته فاصله وه او هغه فاصله هغه ټایم جهازونه نو دا به خلکو پیدل توی کوله، په خر باندې په اوښ باندې به دا فاصله توی کېده. نو ځکه دا مثال ورکوو لکه نن سبا موږ وایو نه که لندن له ورپسې ځې نو هم ورپسې لاړ شه. لکه یو مثال ورکوو که نه نو نن سبا خو تلل اسان دي، لکه د ګنټو مزل شو، د ورځو د کلونو هغه سفر ګنټو له را شفټ شو په ګنټه باندې، په ګنټو کې ته یو ځای نه بل ځای له په منټونو کې ته رسېدی شي د جهاز په وجه.
نو دا مثال هغه ځکه ورکړو علم ډیر زیات ضروری دی د هر مسلمان لپاره. مخکې راځي مولانا طارق جمیل صاحب سوی دا بیان هم ګورو پکې. न्यूटन की जिस दिन शादी थी, न्यूटन अच्छा 1747 में मरा है, जिस दिन उसकी शादी थी अपनी लेबॉर्टरी में बैठा हुआ था, तो उसका दोस्त आया, शादी पे नहीं चलना? कहने लगा किसकी? अच्छा कहा तुम्हारी? का मेरी? कहा तुम्हारी यार शादी? का अच्छा मुझे तो याद ही कोई। हाँ तुम शादी से 1 साल पहले गायब हो जाते, बिल्कुल यार। बन के मेरा परवाना आएगा अकबर खाना। बिल्कुल जी, دا نیوټن او دا آینسټاین چې کوم لکه دا ټول يهوديان مثالونه مولانا طارق جمیل صاحب ورکوي، نو دای ټوله ژوندګي د کتاب لاندې تیر کړي، دا علم لټون کیو دی مختلف کتابونه سټډي کول، قران شریف پوری دی هر څه سټډي کړي دي. نو علم حاصلولو چې کوم دی علم نه ختميږي، علم دی دنیا ته چې تر څنګه را پیدا شي او تر مرګ پورې ته لګي علم علم علم، نو دا علم ته نشي حاصلوله. علم یو سمندر د مخ کیزو، उसी के ख्यालों में गुम रहते हो। दगा दगा वही वही पठान बोलते पहुंचानो। इल्म हासिल करो, इल्म इल्म हासिल, बिल्कुल यार, इल्म हासिल करो। जो होना चाहिए वो बता दिया, मुझे पता हो नहीं रहा, बाकी अल्लाह मालिक। ها نو مولانا طارق جمیل صاحب هم یو نصیحت کوي، دا زما خیال یو سټډنټاو له دا بیانو. نو علم حاصلول ډیر زیات به حد ضروری دی یار. علم په هر فیلډ کې دا نه چې علم دا نه چې بس ته راواله او سبق ته لاړ شه او کالج ته لاړ شه، مطلب سکول ته لاړ شه، کالج ته لاړ شه. علم د قران شریف علم هم دی، حدیثو علم هم دی، علم د قران د اسلام علم هم شته. دا نه چې صرف تاسو له انګلیش د دنیا تعلیم، د دنیا د ګټي علم تاسو له زیادوم، تاسو له د آخرت د ګټي علم هم یادوم، چې دواړه ډیر زیات امپورټنت دي. او په دې علم په ذریعہ باندې به مونږ ان شاء الله جنت لزو. څومره ډیر زیات علم چې مونږ حاصل کو، دومره ډیر زیات پوهه به زموږ راشي، څومره پوهه زموږ راشي دومره به زموږ د خو او د ښه پہچان او د بد پہچان کیږي. یو بل ساينټیسټ و داغه نوم عثمان ایر د چسنو میو، نو اچھا ټیم د سکول ټایم و داغه نو ډیر زیات نه لایک او سکول کې. نو یو ورځ داسې چلو شو چې داغه کم ټیچر هغه په یو پیج باندې غلو لیکل، په یو پاڼه باندې والد صاحب له لیټر لیکلو چې داسې چلو کا چې مهرباني وکستانه ماشوم چې کم د ډیر زیات نه لایک دی او دته یو چا سره کینو چې سکاسه بزده کی د تعلیم دی نه دی. نو څه ټایم چې ماشوم هغه لیټر وایشتو په لار هغه نه دی کتلې، مخکې ماشومان داسې نو د اوسنی ماشومان ډیر زیات تیز دي، دایله چې ته ورګ او ته ولوي دا موږ ور دی په کس ګوري لکه دای هر څه کې کاری. هغه ټایم ماشومان ساده ګان ماشومانو نو لیټر چې څنګه ورکو هغه رنگ بند هغه یوړو او والد صاحب له ورکو خپل پلار له چې دا زما ټیچر را کړی دی. نو هغه چوکته نو بس هغه ولوي چې سه پکې لیکلی او ماشوم پلار لوي چې د لیټر کې تعالی د ما ټیچر سره لیکلی، هغه ولوي چې ټیچر د لیکلي چې استاد وی ډیر زیات قابل دی او دنه به ورځ ساينټیست جوړیږي، دنه به ورځ ساينسدان جوړیږي او په د باندې علم کنټینیو وساته. ماشوم چې دا وره د چلکه ټیچر خو د مان ډیر زیات امپریس دی، نو هغه کار شروع کو، کار روان کو. څه ټایم چې د ساينټیست شو او خپ پیک باندې سکسسفل ساينټیست شو، نو د والد صاحب چې څه ټایم وفات شو، نو د والد صاحب هغه بکس کولو کوي کې د سامان کتو، نو هغه لیټر پکې ولا ملو شو. څټ کم لیټر چې د لاغه ټیچر ورکړو کوړتا یو سا جو څه ټایم د لیټر کولو کوي کې وکتل نو کې ولا لیکلو چې ستاده زوی ډیر زیات نه لای کړي. د حیران شو چې مال خو هغه ټایم والد صاحب وی چې ستاره بچي به ساينټیست جوړیږي او زدار ساينټیست جوړ شوی مې او زما ټیچر داسې خبره کړې ده. نو خبره د دې مقصد د دې خبرې مقصد دا دی چې نن سبا ماشومان له موږ له پکار دي خپل ماشومان سپورټ کوو، هم پوش اپ ورکو، مطلب دا نه چې هغه موږ ډیګریډ کوو. که یو ماشوم نه لای کمی، که یو ماشوم ډیر زیات لکه کندرا ذهني، مطلب دا غ ذهن کې سکینیم نه موږ له پکار دي چې هغه سپورټ کوو. څومره چې یو ماشوم موږ ډیګریډ کوو نو هغه ذهن کې کینی چې زنه لای کوي ما نه کار نه یادېږي، دا غ ذهن کې کینی هغه منټلی ډیسټرب شي، هغه لا پته ولګي چې زما ذهن چې کوم دی د کار نه دی. نو هغه بیا ډیرم کوشش کوي، نو هغه ذهن کې دا خبره ناشته چې زما ذهن کې کار نه کینی او زنه لای کوي، نو هغه نه بیا ذهن کې کار په پریشان کینی او هغه نه لای کا پاتې شي. نو که یو ماشوم ډیر هم نه لای کوي نو موږ له پکار چې هغه دا نه و چې ته نه لای کوي خاري او ته نشي کولای علم ته کول شي، موږ ولوي ته کول شي وکا دا ستا کار دی، ته مخ کې زیتا نه بداشي جوړیږي، ته نه به ډاکټر جوړیږي، ته نه به انجینیر جوړیږي. نو دا د ماشومانو د سپورټ کول یو ډیره ښه طریقه ده. نو دا تاسو له پکې ما یو وړو کې هونته پیغام هم در. نو نن سبا پیرنټس لمزه ریکویسټ کوم، څومره پیرنټس هم دي نو له ریکویسټ کوم پلیز چې خپل بچی دی انډراید موبایل نه سپیشلی وساتئ. دا انډراید موبایل چې کوم دی دا یو ډیر غټ شال دی د انګریزانو، د يهوديانو، د مسلمانانو د تباکولو
تاسو ګورئ نن سبا دا پیکیج دا گیمونه دا هر څه څومره ارزان دي. یو کتاب ته ښه کتاب اخلي تعالی نه ملاویږي، د سی ډي کیسټ تعالی په 20 روپۍ ملاویږي او ښه کتاب تعالی په 200 په 300 هم نه ملاویږي. تاسو خپل سوچ کوئ چې دا هر څه دومره زیات ارزان شوي دي او زمونږ کورونو لره دننه شوي دي، زمونږ بازارونو کې څومره په اسانه ملاویږي، زمونږ کورونو له زمونږ بسترو له راغلي دا موبایل دا فلمونه دا ویډیوز دا ټیک ټاک دا پبجي گیمونه، نو دا څه دپاره خو زمونږ د تباهي دپاره زمونږ ټول لکه دا یو غټ چال لګیا دی روان دی دا مسلمان خلاف سپیشلی د پښتون خلاف هم. نو موږ ټولو له پکار دی چې زیات نه زیات علم حاصل کړو، او دا چې کوم ټیک ټاکس دي پبجي دي فیسبوک وغیره سوشل میډیا دې نه لږ ټایم ته ځان لرې کړو چې کله موږ کامیاب شو علم خو ډېر حاصل کړو، زموږ زندگی سکسیسفل شي، موږ یو خپل ریچ پوینټ لورسو یو خپل پوینټ لورسو، نو نه پس دا شرط هم نه چې دا انډرایډ موبایل دا فیسبوک کې دا ټیک ټاک کې دا هیڅ شرط هم نه چې دا ته بیا هم یوز کولی شو، خو ټولو نه پهله خو ځان کامیاب که که نه. نو دا یو ریکویسټ ټولو څومره کسان هم زما ویډیوز ګوري که پیرنټس دي که خپل سټوډنټس دي، نو زه ریکویسټ کوم پلیز چې لږ ټایم دپاره دې شیزونو نه ځان لرې کوئ، علم حاصل کوئ، ځان کامیاب کوئ. دا شیزونه شرط هم نه ځي، دا فلمونه دا ټیک ټاک دا هیڅ شرط هم نه ځي، واپس هم تاسو له پراته دي، خو ټول نه پهله علم کامیابي ده. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني، امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي، زما په میسج باندې پوه شوي چې ما څه میسج در کول غوښتل. نو د ویډیو کتلو ډېره زیاته مهرباني، جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې مو سره خپله رای ضرور پیش کړئ. والسلام.